محمود غزنوي یو شپه ووتو داسې بیس بدل کې جامې بدلې کړې د غلو جامې یې واچولې بهر ووت داسې بیابان طرف ته غلو جرګه کوله غلو نو څه یې کوله جرګه یې کوله دی ورته وایي وی زوم یو غټ غل یم مام ځان سره کوي مام ځان سره کوي هغې ورته وایي موږ چې خپله پارټۍ کې څوک داخلو نو کمال خپل ښیي چې ده کې څه هنر دی لکه څه ښیي هنر ښیي کمال دره خو ټول خلک پېژني نو دی خپل څه ښیي کمال ښیي وایي ته خپل کمال وښیه هغه ورته اول تاسو خپل وښیي بیا به ته زه وښیم خپل تاسو څه کوي وښیي هغه یو ورته وي داسې پلستر دیوال چې نو زه به داسې خېجم لکه سمساره بل ته وي ته وایه هغه ورته وي زه د سپي په خبرو پوهېږم چې سپی غب غب کوي ما ته پته لګي چې دی څه وایي بل ته وي ته وایه هغه ورته وي زه چې ساه راکاږم نو ما ته پته لګي چې خزانه کم ځای ده بل ته وي ته وایه هغه ورته وي زه چې د شپې په توره تپکه تیاره کې څوک ووینم د ورځې رانه نه غلطېږي هغه ته وي اوس ته وایه هغه ورته یې زما خو دا کمال دی چې زه دې ګیرې له داسې شړنګ ورکړم نو د پانسۍ والا چې د پانسۍ په ګاټ باندې ولاړ وي نو هغه به کته راکوزېږي هغې ورته وایي کمال خو په تا کې دی وی راځئ ورځو وی څه کوو وی د بادشاه په کور ورځو روان شو هغه محلو هغه یو ته وي سمسارې والا ته وي خېجه کش لکه موټروې باندې چې لاړ شي په دیوالو خو ملګرو ته یې رسۍ ورکړي سړي یې راواړول سپي غپا شروع کړه ورته وي دی څه وایي وی دی وایي چې د کور مالک خو تاسو سره دی د کور مالک خو ته دروغ وایي سړي که مالک موږ سره کم دی هغه یې دغه کړو ته دروغ وایي هغه بل ته وي ساه راکاږه هغه چې ساه راکاږه ډایرکټ یې خزانې له بوتلو وي دغه خزانه ده ځئ چې ځو خزانه او بادشاه خو کسان معلوم و ځای ورته معلوم و سهار چاپه ولګېدله کسان یې ټول څه کړو راوستل بادشاه اوس تاج په سر کړی دی او په تخت ناست دی غله رالل کېناستل هغه یو بل ته وایي وی دا خو هغه بېګانۍ دی وی دا خو بېګانۍ دی هغه چې وي زه تیاره کې څوک ووینم رانه غلطېږي پوهېږې که نه وی رانه نه غلطېږي وی دا خو بېګانۍ دی هغې ورته وي غلی شه خو ولو دا خو بادشاه دی که نه خیر چې خبره شوه بادشاه وی دا د کلي مشهور ډاکوان دي دوی ډېرې ډاکې کړي دي او د ډاکو حکم د قتل ختم کوي دا شوټ کوي پانسي کوي ختم کوي هغه یو ورته روغونده کې داسې کړل وی بادشاه هغه خپل کمال لې وښیه که نه وی ګیرې له شڼ ورکه که نه ګیرې له څه ورکه شڼ ورکه بادشاه وی یاره زما ملګري دي زه ورسره ملګری وم وی زه معافې کوي ګیرې له شڼ ورکه خبره د عبرت ده تپوس کوو کم هنر په کار راغلی دی چا چې د شپې بادشاه پیژندلی دی د هغه هنر په کار راغلی دی پوه نه شوئ هېڅ هنر په کار رانغی هېڅ هنر په کار رانغی معلومه شوه چې څوک ګناه کوي خلاف کوي نو دی د بادشاه خزانه لوټي بادشاه څوک دی الله دی او الله ورسره دی الله ورسره دی او دی د الله خزانه څه کوي لوټي او هنر هغه پکارېږي چې چا پیژندلی دی الله پیژندلی دی ورونو مدرسه قرآن دا علم دا موږ چا سره یو ځای کوي دا موږ ته الله ښیي د دې مدرسې قیمت د دې علم قیمت دا سالمه دنیا نشي پوره کولی نه سکول نه کالج هېڅوک د دې مقابله کولی نشي یو دی چې کمدنو یې خاکی خاک پہ رکھتا ہے پیون یو دی چې کمدنو دنیا کې ورننه باسي او بل دی چې کمدنو رسوي عرش معلا ته کم علم بهتر دی کم بهتر دی هغه علم چې څوک د چا ته رسوي الله تعالی ته رسوي یو عرب عالم ته چا خبره وکړه ورته یې وي یاره اوس خلک کم ځای ته رسېدلی تاسو هغه زړې خبرې څه کوئ زه ورته وایي خلک کم ځای ته ورسېد هغه ورته کم ځای ته ورسېد ورته یې وي سپوږمۍ ته ورسېد څه ته
سپوږمۍ ته ورسېد هغه عرب عالم ورته عجیبه خبره وکړه ورته وی ايش څه چلو شو مخلوق وصل الى مخلوق مخلوق وصل الى مخلوق و یو مخلوق بل مخلوق خواته ورسېد نو څه چلو شو ورته وی اجلس معنا وی اجلس معنا وی لږ غونډه کې د عالمانو سره کېنه نوصلک الی الله چې موږ دې چاته ورسو الله تعالی ته دې ورسو د دنیا کم فن چې دی د دنیا کم فن چې دی د دنیا کم علم چې دی د دنیا کم تعلیم چې دی هغه به د خاورو کې نور ورننه باسي خاورو کې نور ورننه باسي اقبال وی تو مرغی سرائی خورش از خاک بجوئی تو مرغی سرائی خورش از خاک بجوئی مادر صدد دانا بانجم زد منقار وی تو خود ډیران بانگی وی تو خود چه کمدنو ډیران کی خلو آها او ځان له چه کمدنو سا تلاش کوا وی زمانه د مدرسې طالب و توی تا زمانه خبره زه چې ښکار له روان شم نو زه د ستورو سره مخوکه جنګوم د قرآن د علم د قرآن د تعلیم قدر پکار دی رونو زموږ د عالمانو